حاجي کور کې ناست وم او دغه یو کتاب مې وکتو داستان داغ او بیا په دغه ګل کې دغه پتنګ له مونږه ځای هم ورکړی دی پناه مو والا ورکړې ده او وجه دا چې دا غریب چېرته بار نه راغلی دی او لار یې خطا کړې وه نو موږ ویل چې راځه دغه یو شپه به دلته په ارام سره تېره کړي او بیا به سهار که خیرې ځې به او ما سوچ وکړم چې زه څه شعرونه به هم تاسو سره ډالۍ کړم او دغه پتنګ به هم را سره سره تاسو ووینئ ښکلی دی ډېر د قدرت نظارې دي که نه خو وایي که نه وایي چې ژوند یو ساز دی یو آواز دی تماشې دي خوند ترې واخله د دنیا په دې محفل کې ژوند ژوندي کړه که مرګ راشي څه به وکړې طاقت دومره خپل پیدا کا په خپل عمل کې په هر حال شکرګزار او صابر اوسه نه بدلیږي چې څه لیک وي په ازل کې د تقوا سره خاکسار شه چې سره زر شي شي بادشاه که ملنګ شي په اول کې د جنت او دوزخ څه پروا نه کړي چې مینه د الله وي په ګوګل کې حضرت داغ پخپله هم ډېر ګناهګار دی حضرت داغ پخپله هم ډېر ګناهګار دی خو لالونه یې پراته وي په غزل کې دغه شعرونه ما دغه کتاب کې وکته ما ځه یو خوا د دغې پتنګ ښکلا ښایست او ځه دغه پاڼه کې کښېنه خفه نه شي مصنوعي پاڼې دي خو ځه لږ ډېر ګزاره به دې پوه شي بار چونکې یخني ده نو هسې مې دا خبره کوله چې هر هغه جاندار څیز چې کومه ساه اخلي نو په هغې باندې لږ ډېر رحم کول پکار دي او دغه ځناور که هغه چرین دي که پرین دي نو دا هم ساه لري او زړه لري او دوی هم مینه غواړي مینه خوره کوي مینه وشیندئ هغه که انسانان دي هغه که ځناور دي